نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم پارا پنزلسم نمبر آیت دی. فمخی آیاتون کی دا جاہلیت دا زمانے دا غلط رواجن و تردید بیان شو. اس پدیرو کو کہ ہم دا جاہلیت دا زمانے دا غلط رواجن و تردید ذکر کی گئی. ابتداد اسلام کی مسئلہ دعوی ککلا یوی زنانه بزنا اکڑا او سلور گواهان بپاغی باندی نارینا قائم کری شو. دا زنانه با پا حکم دا قاضی باندی پخپل کور کی طول عمر دا پارا قیدو. ابتداد اسلام کی مسئلہ داو چی دا دی زنانه دا پارا با سزا اغا قیدو طول عمر دا پارا پخپل کور کی قید کولی شو. بیا چی کل اللہ رب العالمین دا سور نور آیاتون نازل کر حدود او دا رجم متعلق حکم نازل شو. نو بیا دا حکم منسوخ اگرزیدو چی زنانا پٹول عمر کی بکور کی قید ہوئی. دا مسئلہ بیا منسوخ شو. دا آیتی کریمات اغ آیاتونو ندی چکم منسوخ شوی دی. الفاظ پا قرآن کشتا لیکن حکم ختم شوی دی، منسوخ دی. بیا کلچ دوار نارینا پخپل منس کی لواتتو کی دا غید پارا سزا دا چی تاسدیل سزا ورکی تعزیر حکم دلتا نازل شو. تردی چی دی توبہ اباسی. پدویم آیت کی دا لواتت متعلق دا مسئلہ دا تعزیر ذکر کی. دریم آیتی کریمہ کی او سلورم آیتی کریمہ کی اللہ پاک دا توبے متعلق ارشاد فرمائی. اول ذکر کی یہ اغا توبہ چاہ اللہ پاک قبلی. دویم ذکر کی کہ اغا توبہ چاہ اللہ پاک یہ نقبلی. دا توبے دا پارا 3 ارکان دی. اول دا چه پخپلو گناہونو با انسان خپیمان شی. دویم دا چه دی با پپر خودود دی گناہونو باندے وفا کئی. او دریم دا چه دا کم گناہون شوی دی دا غی دا معافی دا پارا و مخ کی فکر کئی. نو دا توبی دا پارا ارکان شو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا توبی 3 صورتون دی. اول صورت دا توبی دادی چی انسان دا سے توبو کی زب گناہونا بالکل نکن. دیم صورت دادی چی گناہ کرانو شاغی باندی با اللہ نا معافی غوارم کو ہمیشہ والے پا گناہ نکن. او دریم صورت دادی چه گناه تکیگی و توبه و باسی.
اولنی صورت د توبې چې د سره به ګناه نه کوي دا صورت د فرښتو دی او دویم صورت چې دی وایي زه به ګناه کوم نو دا صورت د ابلیس دی ابلیس په ګناه باندې اصرار کړی دی او دریم صورت د عام مسلمان دی چې ګناه ته وشي نو توبه وباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه وستون کې داسې دی گویا چې د اړو ګناه کړی نه ده بل حدیث مبارک کې راځي کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون ټول انسانان بنی آدم خطا کیدونکي دي خو په دې کې ښه چې دي نه هغه دا دی چې توبه وباسي د خپلو ګناهونو بل حدیث مبارک کې راځي التائب حبیب الله انسان نه ګناه وشو توبه وویستله الله پاک دوست دی دا بنده الله پاک دې او تاسو ټولو ته د توبې توفیق راکړي کومه توبه الله پاک قبلوي کومه توبه چې انسان د ځنکدن نه وړاندې وکړي که ځنکدن نه وړاندې توبه وویستله نو دا توبه قبلیږي او کومه توبه چې په ځنکدن کې وباسي دا توبه الله نه قبلي ځنکدن شروع شو دی وایي زه ایمان نه وړم زه توبه وباسم کفر پرېږدم ګناهونه معاف کړي راته وشي دا توبه الله نه قبلي کما توبه قبلی کما توبه چې دا ځنکدن نه مخکې وي او د ځنکدن په وخت کې توبه الله پاک نه قبلي بیا د جاهلیت په زمانه کې رواج دو چې انسان به کله مړ شو نو دا زنانا د دې مرده دا به په میراث کې اخیستله سړی به چې مړ شو ښځه به بیا وارثانو په میراث کې یوړه الله پاک فرمایي چې زنانه میراث کې موړي زنانه خو خود مختار انسان دی که جون تیری او که نه واده کوي بل آزاد زنانه تاسو څنګه میراث کې وړي بل ابتدا کې مسله دا و ابتدا د اسلام کې کله به چې ښځې د خاوند نافرماني شروع کړه نو خاوند د پاره د اجازه تو چې د دې نه مهر واخلي ښځې به د خاوند نافرماني وکړه خاوند ته د اجازه تو چې د دې نه خپل مهر واپس واخلي لیکن دا حکم بیا منسوخ وګرځېدو البته بیا حکم څه شو مسله بیا د طلاق او د خلع رااله که ستاسو خپل منځ کې اتفاق نه برابرېږي نو طلاق ورکول شي خلع کول شي طلاق بالمال ته خلع وي او طلاق بغیر مال هغې ته عام طلاق وي دا مسله منسوخ وګرځېده څنګه چې د رکوع په اول آیت کې یو مسله منسوخ شوې ده او بیا الله جل شانه فرمایي کې دي چې کومه زنانه ستاسو د دوی سره دا ستاسو خوښې نه وي او کې دي چې الله پاک په دې کې ستاسو لپاره خیر واچي اولاد د تنیکان الله پاک د دې نه درکړي نو که زنانه مو خوښه نه وي د بچو د وجې وساتو او بیا یو مسله ذکر کوي چې یو زنانه تاسو سره نکاح کړی د ډېر مہر مو ورکړی او د هغې په ځای بله نکاح کوي د بلې زنانه سره نو د دې زړې نه مہر ماخلي چې دی له ورکوي ځکه دا مہر دا د دې زنانه حق دی خاوند نزدېکتو کې نکاح شوې ده دا د دې زنانه حق دی مہر زنانه په خپل اختیار درکول شي خدا سے تاسو مکوي چې یو نکاح مو کړی دا اوس بل کوي نو د دې زړې نه مہر والی غیله ورکړي
او بل د جاهلیت په زمانه کې یو رواجو چې سړی به کله مړ شو نو بچو به د دې سړي د ښځې سره یعنی د خپل مور سره نکاح کولی شو. الله پاک فرمایي د مور سره نکاح کول حرام دي ځکه ستاسو د پلار ښځه د خو ستاسو مور شو نو نکاح د پلار کمې زنانه سره وشي په تاسو باندې د هغې سره نکاح کول حرام دي د جاهلیت د زمانې تردید وشو. جاهلیت په زمانه کې چې دا څومره مسلې موږ او تاسو بیانو چې جاهلیت کې دا او جاهلیت کې دا هغه دور یادو چې اسلام نو او نن سبا چې د انګریزانو کم دا تالی سټ او د انګریزانو سپي دي هغه هم دغه طریقه غواړي کم چې د پخواني جاهلانو وه. انګریزانو سپي د انګریزانو پالشان او چمچې هغه اوس د مسلمانانو د طریقو ته ښه نه ګوري اسلام ته ښه نه ګوري د حلال حرام د تمیز ته هغې ښه نه ګوري حالانکه هغه چا چې دې ته حلال حرام تمیز نه کولو هغه دور ته اسلام جاهلیت وایي. نن که انسان پیژني چې دا زما خور ده دا برکت د اسلام دی که انسان پیژني چې دا زما مور ده نو دا برکت د اسلام دی که دی پیژني چې دا زما لور ده دا برکت د اسلام دی که دی پیژني چې دی سره زما نکاح جائز ده او دی سره ناجائز دا برکت د اسلام دی. اسلام وایي دی سره نکاح کوي دی سره مه کوي. چې کم خلک د اسلام ته سپک ګوري نو دا ټول هغه د جاهلیت د زمانې هغه بیمانه خلکو په طریقه باندې روان خلک دي او دا د زناورو زندگی ده دا حلال حرام جائز ناجائز تمیز چې پکې نه دا زناورو زندگی ده. که تاسو خیال کړئ په دې زناورو کې د نر او د مادي دا فرق نه چې د خور ده او د مور ده او د لور ده دا پکې نه بس چې سي وکړل لکه مثال دا سپي دي نو په دې کې تمیز د دې نشته چې دا مې خور ده دې ته بس نه وي مودا پردې دې ته وایو د خور او مور تمیز دا سپي نه کوي. چې کم خلک اسلام ته د اسلام د احکاماتو تسبق ګوري او دیم د جاهلیت د زمانه او د انګریزانو د قانون هغې ته د عزت په نظر باندې ګوري نو د دې مثال د دغه سپو دی چې هغې د حلال حرام د جایز ناجایز تمیز نه کوي. اسلام ښکلی دین دی. اسلام موږ ته ویلي دی خور سره نکاح نه کېږي ښایسته خبره یې کړې. اسلام موږ ته ویلي دی مور سره نکاح نه کېږي ښایسته مزیداره مسله ده. اسلام ویلي دی لور سره نکاح نه کېږي ښایسته خبره ده. اسلام ویلی دی ترور سره نکاح نه کېږي ډېره ښه خبره ده. اسلام ویلی دی خواښې سره نکاح نه کېږي ډېره ښه خبره ده. څونه مزیداره خبره خدا برکت د اسلام دی. او دا کم خلک د انګریزانو د ملکونو ته او د هغې دغې زندګو ته او د هغې هغه فضولیاتو ته خوشحالېږي دا هغه خلک دي چې هغې په زړونو کې د اسلام او د دین قدر نشته. الله پاک زموږ په زړونو کې د دین اسلام قدر پیدا کړي. نو الله جل شانو فرمایي واللاتی اتین الفاحشة او هغه زنانا چې دی راتګو کې زنا تا من نسائکم ستاسو د مسلمانانو زنانو نه فاستشهدوا علیهن اربعة منکم پس تاسو گواهان قائم کی پاقی باندې څلور سړي فإن شهدوا کچره دی گواهانو گواهی ورکړه فامسکوهن فی البیوت پس تاسو دا پکورونو کې بند وساتئ حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې راشي په دې باندې مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا الله پاک د دوی دپاره څه لاره روباسي بل څه حکم نازل کی خو چې حکم نه نازل شي تر هغه پورې دا پکورونه کې وبند واللذان یاتیانها منکم او هغه دوه نارینه چې دي راتګو کې دي ګناه تستاسو نه فآذوهما پس تاسو دوی له سزا ورکړئ تعزیر ورکړئ
فإن تابا واصلحا کچره دې دواړو توبه وستل ځان سم کو اعرضوا عنهما پس تاسې اعراض کوي د دوی نه ان الله كان توابا رحيما بشك الله پاک دی توبه قبل انکه رحم کو انکه ذات انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بشك توبه قبل ول یا رجوع رحمت على الله دا الله پاک للذین دا کسانو دا پار یعملون السوء بجهالت چغی کار دا گناو کی پنا پوہے سرا نو گناہ چه کلم انسان کئی اتفاق دا صحابو سر وی دا سڑی نا پوی ذکر دا گناہ کی پپوی باندی گناہ نکی ثم يتوبون من قریب بیاتی توبو باسی من قریب نزدی وقت کی نو قریب دو معنی یو معنی گناہ تا نزدی وقت کی یعنی مرگ تا لا رسیدلی او دویم معنی مرگ تا نزدی زنکدن پا وقت کی چه زنکدن تا نزدی شی روان آیت کی راضی چه توبه نقبلی مدل تب اول معنی مرادی فولائک دا کسان چی دی یتوب اللہ علیم اللہ پاک برحمت نازل کی پدوی باندی وکان اللہ علیم حکیما او دی اللہ پاک جات علم و حکمت والا ذات ولیست التوبتو للذین یعملون السیئات او ند معتبر توبہ دے کسان چغی گناہو نکی حتی تردے پوری دا حضر حدوم الموتو شراشی پدی باندی مرگ زنکدن شوروشی قال دی بیاوی انی توبت الان بیشک ما توبو وستلعوس زنکدن کی توبو باسی اللہ وی نقبلی وللذین یموتون هم کفار او ندے کسانو چاگی مڑکی جو حالت دید کفر وی کافران وی توبہ باللہ نقبلی ولیک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان چی دید پارم التیار کردے دردناک عذاب یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے مومنان ندی حلال ساز پارا پا میراز کی اولد زنانو بجبر سرا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن او تاسو مجبور کے دا زنانا چی دی اکی باجا کارنا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چی تاسو واقلی دوین باجا مہرون چی تاسو رکڑی دویتا الا یاتین بفاحشت مبینہ مگر کدی راتگو کی پخکار زنا باندی وعاشروهن بالمعروف او تاسو جنتی روی دوی سرا بالمعروفی دا شریعت مطابق فین کریتموهن پس کچر تاسو دا خپل بیبیان بدی گنی فعسا ان تکرهو شیئن پس قریب دا چه تاسو سید بد گنی ویجعل اللہ فی خیرا کثیر اللہ پاک تاس دا پارو گردی پای کھڑیر خیر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ کچر تاثیر آدو کرد بدلولو د یوی زنانا پزی دبلی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا او تاسور کڑیو د دوی تا ډیر مال فلا تاخذوا منه شيئا تاسو ماخلی د دې زړین سمال اتاخذونه بوتان او اثم مبینا آیتا سنسی دل په تهمت یا پخکار ګنا وكيف تاخذونه او تاسو بسنګ عقلی د دوی نه مہرونه وقد افضوا بعضكم الى بعض او پتا کې سره تیرې دل کړي باز تاسو په باز باندې نزدېکت مرته کړي واخذنا منكم ميثاقا غليظا او دي قصه ساسنا كلك وعدا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء او تاسو نکاح مکوئ دا زنانو سره چې نکاح کړی دا غي سره تاسو پلارانو نکاح مطلق تا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ک نکاح شوی او ک زنا شوی په دواړو صورتونو کې د زنانه سره زوی نکاح نشي کولی الا ما قد سلف مگر ک پخوا تیر شوی انه کان فاحشه ومقتا یقینا دا د بی شرمه خبره ده او د الله د غضب او د غصې خبره ده وساء سبیل او ډیر بدلار ده حرمت علیکم امهاتکم اما کی
رکو کې محرمات بیان شو، اوس په دې رکو کې هم محرمات ذکر کیږي. محرمات په څلور قسم دي. زنانه سره چې نکاح نه کیږي د دې څلور سبب دي. یو سبب د دې نسب دی. نسب د وجه نه انسان نکاح یوې زنانه سره نشي کولی، مثال خور ده، مور ده، لور ده، داسې. دویم سبب هغه رضاعت دی. یو سړی د یو زنانه سره نکاح نشي کولی ځکه چې د هغې پی یې خوړلي، دې رضاعي مور ده. یوې زنانه سره نکاح نشي کولی ځکه دې د رضاعي مور لور ده، د ده رضاعي خور ده. دویم سبب دا دی. او دریم سبب سخرګنۍ ده. یو سړی یو زنانه سره نکاح نشي کولی ځکه چې هغې خواښې ده، ځکه چې هغې خینې ده، دې سره نکاح نشي کولی. او څلورم سبب یو سړی او زنانه سره نکاح نشي کولی ځکه چې د بل چا په نکاح کې ده. نو دا څلور صورتونه د حرمت د نکاح دي. اولنی نسب، دویم رضاعت، دریم سخرګنۍ، څلورم د بل چا نکاح. پر دې زنانه ده خو چې د بل په نکاح کې ده نو سړی ورسره دې وخت کې نکاح نشي کولی. کومو زنانو سره چې نکاح نشي کولی او دا نسب په لحاظ سره دا اوه قسمه دي. میندې دي، رضاعي نه بلکې خپلې میندې، نو که سکه دي او که ناسکه دي خو دې سره سړی نکاح نشي کولی. خپله سکه مور چې د چا نه پیدا دی، ناسکه مور چې د پلار یې دویمه ښځه ده، سړی ورسره نکاح نشي کولی. دویم لوریانې دي. دریم تروریانې دي. څلورم تروریانې هغه تروریانې چې د پلار طرف نه. څلورم خویندې، لکه سکه خویندې دي که ناسکه دي خو نکاح ورسره نه کېږي. او تروریان هم که سکه دي او که ناسکه دي. او د مور خویندې هغه هم که سکه دي او که ناسکه دي. اورېري که د سکه رور لور ده او که د ناسکه رور لور ده. او خورزي که د سکه خور لور ده او که د ناسکه خور لور ده خورزي. دا اوه قسمه محرمات نسبیه شو. او دغه رنګې محرمات رضاعیه دا هم اوه قسمه دي. رضاعي مور ده، رضاعي لور ده، رضاعي خور ده، رضاعي ترور ده، بیا رضاعي ترور ده، د رضاعي رور لور ده او د رضاعي خور لور ده. نو اوه قسمه د دیم دي. او د سخرګنۍ والا هغه څلور قسمه دي. څلور قسمه. یو خواښې، دویم پرکټې، یوه ښځه د لورې شته د بل خاوند نه چا سره نکاح کوي، چې نکاح یو که د دغې سړي د دې لور سره نکاح نه کړي ځکه هغه ربیبه شو، پرکټې ورته وایي. او که مور سره صرف نکاح شو نو لور سره نکاح کیدی چې که د مور له طلاق ورکړي. خو که لور سره نکاح شو مطلقا نو بیا د مور سره نکاح نشي کولی. مور سره دخول شرط او لور سره مطلقي نکاح. اول سرګانې، دویم پرکټې، دویم انګور د زوی ښځه هغې سره نکاح نشي کولی. او څلورم د ښځې خور خینې، خو په داسې صورت کې چې ښځې لا ژوندۍ وي یا په نکاح کې وي، که د نکاح نه وتلي بیا د خینې سره نکاح کولی شي.
او څلورم قسم محرمات کې هغه زنانا چې د هغې بل خاوند وي نو د دې سره هم نکاح نه کېږي. البته خاوند کافر دی او مسلمانانو قید کې راوسته، د مسلمانانو په اختیار کې راغله، دې سره اوس بل مسلمان په صورت د وینځه کې نکاح کولی شي، ځکه دا د مسلمانانو وینځه شو او د دې اول خاوند سره نکاح خود به خود ختم شو. بیا الله پاک فرمایي چې تاسو د پاره د دې څلور قسمونو محرماتو نه علاوه ټولې زنانه حلال دي چې تاسو د هغې سره نکاح کوئ او مقصود ستاسو خپله پاک دامني حاصلول وي او هغې ته تاسو مهرونه ورکوئ او د هغې نان نفقه او کسوه ادا کولی شي نو تاسو دې سره نکاح وکړئ. په نکاح کې څو څیزونه ضروري دي. ایجاب او قبول، تا قبول کړی وو قبول یې ده، او ما قبول کړی وو قبول مې ده. بیا دې بل ته وي تا دا نکاح باندې جنې ورکړې وه وي او ما ورکړې وه. ایجاب اولې خبرې ته وي، قبول دویمې ته وي. په نکاح کې یو څیز ضروري دی، دویم پکې مهر ضروري دی چې د زنانه سره نکاح کی نو مهر به وي، که مهر مسما شو که مهر مثل شو خو مهر به وي. او دریم نیت د پاک دامنۍ پکې پکار دی. نکاح به صرف دې دپاره نه کوي چې میاشت ورسره وخت تېر کړم بیا به یې پرېږدم، ورځ ورسره وخت تېر کړم بیا به یې پرېږدم، ځکه شرعا دغه حرامه ده. شیعګان متعه کوي او متعه حرامه ده. شیعگان صرف د ټیم دپاره د شیعو په نسبت باندې متعه کول د عبادت دی او د مسلمانانو په نسبت باندې متعه کول زنا ده. نو دا شیعگان چې څومره نکاحونه کوي اکثر دا زناګانو کې مبتلا وي. شیعه خاصم کافر دی اگر چې ځان ته مسلمان وي خدا نکاح د دیني دا زنا وي. د دې وجې نه شیعګان د ټیم ښځه کوي. اوس ورسره د نورم چل زده کړي، دا نور یاران کشران بچي سري وابیان د دې وابیانو په نسبت باندې دا طلاق ورکول څه عیب نه دی. ښځه کوي او پرېږدي، ښځه کوي او پرېږدي. مخکې ورځې کې خبر شوم یو سړی دی هغه 12 ښځې کړي، 8 یې پرېښي دي او 4 یې ساتلي دي او صرف د لږ وخت دپاره یې کوي. هغې په نسبت باندې اړو ګناه نه ده. یو سړی بل مې مخکې ورځې کې اوري تقریبا 2 ښځې کړي دي، 2 4 یې ساتلي دي او هغه هم یو کال لپاره ښځه کوي بقایه پرېږدي. یو کال لپاره ښځه وکړي پرېږدي، بله وکړي بیا یې پرېږدي، بله وکړي دا چل کوي. دا د شیعګانو دا میله ده. نو نیت به د پاک دامنۍ وي، نیت به د ټیم پاسې نه وي چې خالي لږ وخت دپاره یې کوم بیا پرېږدم، که د ګنټې دپاره که د کال لپاره که د 10 کال لپاره، خو موقت نکاح به نه، همیشه نکاح به وي. اگر چې وروسته پکې اختلاف راشي نکاح ختمېدی هم شي، خو په شروع کې به نیت د ختمېدو نه وي، ورنه نکاح به نه کېږي. او څلورم ضروري خبره دا ده، کومه زنانه چې نکاح کوي دا به د نورو خلکو سره تعلقات نه ساتي. نکاح یې وکړه بس خپل خاوند به د مرګه پورې د دې وي. داسې به نه چې خاوند په موجودیت کې د نورو پردو نارینهو سره تعلق ساتي، دا به حرام وي. نو د نکاح دپاره ضروري دا ده چې د نورو پردو خلکو سره به تعلق ختموي. او پنځمه خبره، په نکاح کې ګواهان ضروري دي. که نکاح کې ګواهان نو دا نکاح به غیر منعقد وي. او شپږمه خبره، نکاح به جهري تړي، په پټه به نه خلکو تاسې نه سبا پې تهمت راشي. د دې څیزونو نه اجتناب پکار دی. بیا الله پاک فرمایي که ستاسو د آزاد زنانه سره د نکاح وس نه کېږي، مسلمانه زنانه د وینځه هغې سره نکاح وکړي. خو چې نکاح ورسره کوئ نو د دې وینځې د مولا په اجازت باندې ورسره وکړي.
خدا سے زنانو سره نکاح وکړي چې هغه پټ تعلقات د نورو پردو سره نه ساتي. نو الله جل شانو فرمایي نن سبا خو ماحول داسې دی نکاح به د یو سره تعلق په د 500 سره ساتي. الله د مسلمانانو پردې نصیب کړي. دا مصیبت نن سبا ډېر زیات شوی. اسانه خبره وو کې دا خاون می خوښ نه دی چې د خوښ نه خو خلع او سره که مہر او تفریق طلاق بدر کیږي هغه نم نه پکا دا غنه خوري او تعلقات د نور سره ساتي ټول عمر په حرامو کې مبتلا او بیا د انګريزان د الوی احسان د امیر غضب موبایل خان دې د مسلمانانو زنانه ټول مارکیټ ته راوست پلار برواني غټ موبایل بوسري وخت به نیولي انډیوال نه به تپوس کی چرته بے حیا بے ناموس او د جهان بے غیرت زنانه دا پلار چې موبایل وخت نیولي کړه چې د بجلیګر مولوی صاحب رحمت الله علیه لاس او خيسته توري او دا 60 طرف په ډز ورکه او دا اثر ته مخ کې پروزي چې دا موبایل وخت پلار اونیسي استاد اسدم د پلار او د مور کور دی موبایل له وخت نیولي داسې بے ناموس هم پکشته او داسې بے ناموس هم موبایل به لاس کې نیولې کې بغوت یو پلار بروان ته به دا سوچ کې چې دا انګريز هندو د کدا مسلمانانو پښتانه ډېر بد حال باندې پکې داسې موبایل کې ټیک ټاک کې جوړي الله زنانو ټیک ټاک باندې او نن سبا دا امیر غضب ټول د زنانو نه ډکتي چې سل پکې ویډیوګانې په سل کې بدالست سړوي د الاسکم سل بد دي زنانو ځکه زنانو ته انګريزان هم ډېر توجه ورکړي شیطان هم توجه ورکړي او زنانه خپل هم ځان ته توجه ورکړي نو چې سړی سل کسان ګناهګاریږي نو د دې سره ګناهګاران زنانه کله زنانم شي ځان سل کسان په ګناه کې لګیا کړي ګندګي به جوړي او موبایل ته ورکړي بعضی پکې داسې زنانه په ظلم وي چې خپلې د بې پردګۍ ویډیوګانې نیټ ته ورکړي داسې بې ناموس او بې شرفه زنانه الله دې موږ مسلمانانو کورونه د داسې پلیتونه خلاص کړي چې بې حجابه او بې پردې لباس زنانه نیټ ته ورکړي دا په کور کې پرېښودل پکار نه دي پکار دی چې دا مور پلار کرولیږي زه به سلته کښېنې بیا چې څه کې کوه خاوند ته پکار دا ده چې زنانه کنټرول کړي کم از کم زنانو تم دا پکار چې خپل ځان حیا وساتي چا سره نکاح شوی ده بس تا د پاره دغه دی که نکاح نه شوی په خپل کور کې د حیا د عزت وخت تېروه الله نه غواړ انتظام به دې برابر کړي مسلمان زنانه دا پاک دامنه پکار ده الله دې زموږ د مسلمانانو زنانه د موبایل د ګندګۍ د پلیتې نه خلاص او د زنانو په لاسونو کې موبایل چې وي دا د ضرورت د پاره او کنه د دې په حاشیه او بې حیایي د پاره د دې ساتل حرام ناروا دي نو فرمایي حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شي پتا ستاسو مین دیو بناتکم ستاسو لوریانی وا خواتکم ستاسو خويندې او عماتکم ستاسو تروریانی اما د پلار طرف نه چې کوم ترور وي د پلار خور وخالاتکم استاسو هغه تروریانی چې د مور طرف نه وي و بنات الاخی او ریری و بنات الاخت او خورزي وامهاتکم اللاتي ارضعنکم هغه زنانات هغه میندې ستاسو چې تاسو ته پیدا کړې دي رضاعي میندې واخواتکم من الرضاعه او ستاسو خويندې رضاعي وامهات نسائکم استاسو خواخیانی وربائبکم اللاتي في حجورکم او پرکټه استاسو چې استاسو په نگرانی کې وي من نسائکم اللاتي دخلتم بهن دا زنانو چې تاسو سره نزدېکت کړی دي مور او لور ده یو سړی مور سره نکاح کو ور سره ملو شو نو اوس د دې زنانه دی لور سره دا سړی نکاح نشي کولی ځکه دا د لورو ګرځي او کنه دا چې صرف نکاح یو کړه به لور له هغه خوښه شو نو د مور له طلاق ورکې او د لور سره نکاح کې نو کولی شي
خو که د لور سره صرف نکاح وکړ دا زنانې بیا مور او خواښې وګرځېده نو د خواښې سره نکاح بیا نه کېږي. فإن لم تکونو دخلتم بهن که چېرې تاسو نزدېکت نه وي کړی د هغوی سره فلا جناح علیکم پس هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او حرام دي په تاسو باندې د هغه زامنو ښځې چې ستاسو نه دي ستاسو زامن دي حقیقي زامن سکه زامن او د هغې ښځې دي هغه ستاسو انګوریانې دي نو انګور سره نکاح نه کېږي. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف او حرام دي په تاسو چې تاسو یو ځایوالی وکړئ د دوو خویندو په منځ کې مګر په خوا که تېر شوي دي. ان الله کان غفورا رحیم بېشک الله پاک دی بخونکی مهربان. والمحصنات من النساء او حرامي دي په تاسو باندې هغه زنانه چې هغه خاوندانو والی الا ما ملکت ایمانکم مګر که ستاسو وینځي وګرځېدي. کتاب الله علیکم الله پاک مقرر کړی دی په تاسو باندې حکم د الله دی په تاسو. وأحل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړی شي دي ستاسو لپاره ما سوا د مخکو زنانو ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین دا چې تاسو لټوي دي زنانو لرا په خپلو مالونو سره یعنی مهر ورکړي محسنین په داسې حال کې چې تاسو طالبان د پاک دامن یې غیر مسافحین نه یې تاسو خپل شوق پوره کوونکي لکه متعه. فما استمتعتم به منهن فچا چې پیدا واخیستله په دې مهر سره دي زنانو نه فاتوهن اجورهن فریضه پس تاسو ورکړئ بیا دوی تر دوی مهر پوره چې کوم مقرر کړي شوي دي. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه هیڅ ګناه نشته په تاسو په هغه څه چې تاسو رضامند شئ په هغې مال باندې پس د مقرر کولو. ښځه خاوند خپل منځ کې خوشحاله و ښځې وي ته غریب سړی بس دا مهر واپس واله ډېره ښه ده. سړی مالدار او ښځې ته وایي چې 15 تولې مهر مې مقرر کړي 10 واله ډېره ښه ده. که سړی دی ښځې له مهر وروستو ډېرې په خوشحالۍ صحیح ده او که ښځه خپل مهر دی خاوند ته پرېږدي په خوشحالۍ بلکل صحیح ده ګناه نشته. ان الله کان علیما حکیما بېشک الله پاک دی زیات علم و حکمت والا ذات. او پکارم دا ده که ښځه خاوند په خپل منځ کې په خوشحالۍ باندې وخت تېرېږي نو پکار ده چې دا ښځه د خاوند مجبورۍ ته وګوري. که خاوند مثال مجبور دي قرضدار دي او ښځې ځان سره کالی په بکس کې پټ کړي دي او خاوند غریب خپه دی قرضداري ورپسې جوابونه کوي نو پکار دی ښځې له داره د خپل مهر دی راوالی دی خاوند له دې ورکړي دا واله قرضداري خلاص کړه چې بیا در سره کله او شماله به راکړي ډېره ښه ده. او که نه ضرورت یې نه بس ښځې سره خپل مهر پوتي د دې حق دی. ومن لم يستطع منكم طولا او هغه څوک چې هغه طاقت نه لري ستاسو نه ان ينكح المحصنات المؤمنات دا چې نکاح کی د آزادو زنانو سره فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات پس نکاح دوی کی دا غویندو سره چې ستاسو په ملکیت کې دي مؤمنانې. د آزادې زنانه خرچه زیات دی نان نفقه هم غواړي جامې هم غواړي د اوسېدو دپاره ځای هم غواړي ضرورت د هغې ډېر. یو سړی غریب دی د آزادې زنانه ضرورت نشي پوره کولی وینځې سره د نکاح وکړي ځکه د وینځې ضرورت کم وي لکه وینځاسې هم د مولا خدمت کوي د مولا خدمت به کوي خوړل څکل خرچه به مولا برداشت کړي نکاح کې به د بل سړي کله چې د خاوند موقع ملاویږي هغه د ورسره ملاویږي. والله اعلم بایمانکم الله پاک پوهېږي په ایمانونو ستاسو بعضکم من بعض بعض ستاسو د بعضې نه دي تاسو خپل منځ کې یو شان دي بعضې آزاد دي بعضې غلامان دي
خو په بعض اوقاتو کې غلام مسلمان د آزاد مسلمان په نسبت باندې ډیر نیک او په بعض اوقاتو کې آزاد مسلمان د غلام مسلمان په نسبت باندې ډیر نیک الله پاک په دې تاسو باندې پیل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف پس تاسو نکاح کې د دې سره په اجازه د دوی د مولا تاسو ورکې دي ته مہرونه د رواج او د شریعت مطابق محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان پدا ځال کې چې دا زنانا پاک دامن وي نوی خالص شوق پوره کون کې او نوی په موبایل باندې پټي یارانه کون کې ولا متخذات اخدان او نوی پټي یاران ساتون کې پټي دوستانه چې کوي دې سره بنکاح نه کوي ځکه یو زنانه چې پردو خلکو سره ګپونه لګي نو په نکاح کې بم جو بیا هم پردو سره لګي بیا ماحول او فضا خراب الله دې مسلمانانو زنانه دې مصیبت نه خلاص کړي فاذا وسن پس هر کله چې دا زنانه شادي شودا شوي فینتین بفاحشه پس کچر دی وینزو راتکو کو پیوی زنا باندی فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب نو پدی باندی بنی مسزا ویاغا سزا چکی چی بی پا ازادو زنانو شادی شده شوی ازاد زنانه دا پارا سمر صدا دا نو دا دی وینز دا پارا با دا غیب پا نسبت باندی نموی لکه دا غي سزا چې سل کوړي وي د دې په 50 ذالک لمن خشی العنت منکم دا نکاح د وینځ سره چې اجازه ملو شاغه چا د پاره چې هغه یریږي په زنا کې د واقع کېدونه یو سړی دی آزاد زنانه سره وسو طاقت نشتا نو وینځ سره اجازت ملاويږي خو په دې شرط باندې چې هغه په خپل ځان باندې کنټرول نشي ساتل او کنه کنټرول ساتل دا کنټرول ساتل شي داغه د پاره بهتره دار چې د وینځ سره نکاح نه کی صبر دی وان تصبروا خير لكم دا چې تاسو صبر وکړئ تاسو لپاره بهتره ده والله غفور رحیم الله پاک بخون کې مهربان دی يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فمخکې رکو کې حلال حرام بیان شو په صورت د انسانانو کې چې استاد د پاره د انسانان حلال دي دا حرام دي اوس په دې رکو کې د مال حرمت ذکر کیږي چې دا مال تاسو د پاره حرام دي ځان تو ساتي او دا مال حلال دی هغه خوري نو مخکې صورت کې په مخکې رکو کې حرمت بیان شو په دې رکو کې حرمت او په مخ کې رکوع کې حرمت د انفسو او په دې رکوع کې حرمت د مالونو الله رب العالمین مسلمانانو ته فرمایي چې تاسو ته رهنمایي کوم د هغې لارې چې هغه د نیکانو لار او هغه نیکانو لار باندې تاسو روان شئ د نیکانو خلکو تابعداري تاسو وکئ ځکه په دې کې په تاسو باندې الله پاک رحمتون نازلوي الله غواړي چې پتا سره رحمت نازل کی او دا کافران دی غواړي چې تاسو د دې الله پاک نه لری کې او تاسو خواهشات متبع کی نو د شیطان د مرګیتیا د کافر د مرګیتیا د يهودي د مرګیتیا د عیسائی د مرګیتیا نه ځان تاسو وساتئ او د الله پاک تابعداري تاسو وکړئ بیا الله پاک فرمایي چې تاسو د بل مسلمان مال په ناجایز طریقې سره مخورئ ناجایز طریقه په دوکې سره په دروغ سره په غلا سره په غصب سره د دروغ په تعویذونو سره د دروغ په دمونو سره په ناجایز دمونو سره په ناجایز تعویذونو سره مال خوړل د حرام دي لازم مسلمانان من سباشتا تعالی ویزه په زعفرانو باندې تعویذ لیکما او زعفران وی 50,000 توله دي نو 50,000 روپے براول او بیا د 10 روپو سری صحیح والا پین راوالی او تعویذ ولولي کی وی داوال او 50,000 روپے تیوالی حرام دي سدی لیکلی صفا وته دا شی ملي کلی شکرانه 400 ناخلی خو کم از کم دروغ موای بعضی مسلمانان دا سیم یو مریض ولا ورشي
اب ټیک ټاکی او دی وتی پتا تور جادو دی او پتا سپین جادو دی او پتا لاندې پیریان دی او پتا تور شلیان پیریان دی او دونه پیسې براکین ولی دروغ وې د الله نه او یری کې دا ولی وې دما یو سابقه مقتدی داغي والده وا مشره بډې زنانه وا نمرک پښپو کې غریب بیا وفاتم شو ډېره کمزوري سرخوږي مرخوږي به پیراتن او کوم ولاله دم لتلو دمګری خوم د خدای بلا دي اتا غامیر سیوی ازوی چون هغه سپینګیرو او زاغه جمعات کې امام وې دا شان مور مې دا وغه تلک تکلیف ته نو ته په لک دم واچو مشرب بډې کمزوري زنانه ول ما وته ډېر دغه کو خواغه وي چې استاد استا په دم باندې یقین شتا بیمار ده خو هغه ذهن کې دا د چې چا وته ساچولي بیا زلال مشرب کمزوري زنانه و زمنګ د نیان مشرب ما سر خبرې کولې مې دې څه چل روانه وای بچی زتریم یو دم لا او هغه دم والا سړی راته چې پتا باندې وړاندو کانه تور پیریان دي خدایا پاکا د معلوم کو چړاندم دی او کانم دی او تورم دی خدایا پاکا مې غلې ګن کپلتلی ا غریب داسې پریشان کړي وي بچي وي زه خډيره کمزورم پاسې دین نشم کوئی بیخی لکه مونږ زو دسرم پاتې کړي ما وته دي داسې دم در باندې واچم چې خدای پاک به دې ټیک ټاک کی بس لک سبق مې ما وته غ ټول پیریان مې دنه ختم کړ غریب سم وا اسی بیمار وا او ساختونه مې ولور کې مې دې دادا توبو کې واچا دا اوس کا لګر ور دې تیرې شو غامیر سي براغي وای مور مې ته دومره دعاګانې کې چې پیریان رانه لری کړ پیریان میریان نو صرف ګڼکپ په خپل حربه چلوله ګڼکپ په چراشه دا کمزور او ساده بوډه زنانه ده دې توجم چې 100 روپے وروړه دا تور پیری بدن لري کومه هغه غریب پریشان کړي نن داسې ګڼکپان ډېر دي الله دې موږ مسلمانان د داسې مسالې نه وساتي او هغه وخت کې بیا مشر زنانه غالبا 500 روپے مالا شکرانه مرولې کړه کمزور زنانه او غریب بیا سلګ وخت بعد وفاتم شو الله پاک دیو بخي خو دې پورې د تویم چې پدی د دروغنو په دمنو باندې پیسې اخیستل حرام قسم دمو لکه یو سړی په سر باندې درد او بل کس په دم ما چو دې ته شکرانه ور دا جایز دم به چولی یا بالحمد ویل یا بقل هو ویل خو سبق به ویل دا جایز دی په دم باندې شکرانه خدا دروغ ډرامې او پاغي باندې پیسې دغه بیا ګناه نور چې دم صحیح وي نو شکرانه په اخیستی شي تاسو ته په سورې فاتحه کې حدیث د بخاری شریف ما ذکر کړو چې صحابه کرامو په شکرانه په الحمد په دم باندې سلوي غړي چيلي اخیستی نو دم باندې شکرانه اخیستل جایز دي خدا دروغ نو په دم باندې نه په سم دم ښه په رشوت باندې په سود باندې په جواره باندې په ډاکه باندې په غلا باندې یا په ټیکس باندې د مسلمان نه پیسې اخیستل یا په دروغ تعویذونو باندې پیسې اخیستل په دروغ دمونو باندې پیسې اخیستل یا په زنا باندې پیسې اخیستل یا د موبایل په ذریعہ سره ناجایز تعلقات باندې پیسې اخیستل دا ټول حرام او مردار دي الله دې موږ مسلمانان د دې حرام مال نه اوساتي البته که تاسو تجارت کوئ پر ازامن دې سره حلال کاروبار کوي ساز د بارغه جایز دي او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو غټ ګناهونه کزانو ساتو واړه به تماف کړئ غټ ګناهونه یا په ادا کولو باندې یا داغه په قضا باندې او یا په توبه باندې هغه معاف کیږي دین علاوه غټ ګناهونه نه معاف کیږي او واړه ګناهونه د پنیک اعمال سره هم معاف کیږي لکه په حدیث مبارک کې راځي یو انسان چې او د ځکه کور نه جمعه ته روان شي دته په یو قدم یو ګناه معاف کیږي یو نیکی ملاوي یو درجه چتیږي دا واړه ګناهونه معاف کیږي لوي نه او بیا د میراث متعلق الله رب العالمین ارشاد فرمایي
چې تاسو هر چا خپله حصه پوره ورکړي نور په اعمالو کې نارینه او زنانه او هر چا ته به د خپل عمل مطابق بدله ملاویږي میراث چې دی والدین څه پرېږدي رشته داران پرېږدي د هغې دپاره خپل میراث وړونکي موږ ګرځولي دي چې د هغې ذکر د صورت په شروع کې وشو او عقد موالات ذکر کې چا سره هغه د ورورولۍ او د مواخات او د بایچاره کوم معامله قایمه شي د هغې ته هم تاسو حصې خپلې ورکوئ خو دا به هغه صورت کې شي چې کله میراث کې سالي ابتدا د اسلام کې مخکې مسله ذکر شوې وه چې ابتدا د اسلام کې د میراث دپاره دوه شرطو یو مواخات موالات او دویم هجرت دا بیا منسوخ وګرځېدو نو میراث وړل د رشته دارانو کار شو نو بیا که منسوخ دا ځای شمار نه شو دا بیا په حکم د وصیت کې راشي یو سړی وصیت کې زما د دوست دپاره زما د مال نه دومره حصه ورکړي نو دا ورکولی شي نه الله پاک فرمایي یرید الله لیبین لکم الله پاک بیانې تاسو غواړي الله پاک چې بیان کې تاسو ته ویهدیکم او ښیي تاسو سنن الذین من قبلکم طریقې د خلکو چې ستاسو نه وړاندې ويتوب علیکم الله پاک رحمت نازل کی پتا سو باندې والله غفور الرحیم او الله پاک بخون کې مهربان والله علیم حکیم الله پاک زیات علم و حکمت والا ذات دی والله یرید ان یتوب علیکم الله پاک غواړي چې رحمت نازل کی پتا سو باندې ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما او غواړي کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو چې تاسو کاږه کی پکه کېدو لویو سره یرید الله ان يخفف عنكم الله پاک غواړي چې لري کی تاسو نه معامله کی د نکاح په معامله کې پتا سو باندې سانتیا راولي په خپل احکامات کې پتا سو باندې رحم او نرمي وکي وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړی شوی دی انسان فطرتن کمزوري یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو مخری په خپل منځ کې مالونه په ناجایز طریقې سره الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم مگر دا کوي تجارت پر رضامند دي تاسو ولا تقتلوا انفسكم تاسو مقتل کی خپل ځانونه په قصاص کې یا په خودکشي کې ان الله کان بكم رحیما بیشک الله پاک دی پتا سو مهربان ومن يفعل ذلك عدوانا چاچو کړ دان حق مال یا قتل عدوانا پر تجاوز سرا عدوانا پر ظلم سرا وظلما او پر ظلم نو عدوان او ظلم دواړه یو معنی ظلم البته مفسرین فرمای چې عدوان د بل چا سره زیاتې کول او ظلم د الله پاک په حقوقو کې کوتاهی کول فسوف نسلیه نارا پزرد چمنګ به داخل کو دلره اور د جهنم ته وکانه ذلک علی الله یسیر او د کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا کبائر کچره تاسو ځانو ساتو د غټو ګناهونو ما داغینا تنهو نو چې تاسو داغینا منکړې شوی نو کفر عنکم سیئاتکم نو من بماف کو تاسو واړو ګناهونه وندخلکم مدخلا کریما او من بداخل کو تاسو لرا په داخل ور د عزت سره ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او تاسو تمنا مکوئ د باز هغه چې الله پاک فضیلت درکړي پاغه سر باز تاسو لره په باز باندې وسی زونه د یو بل ته پاغه باندې فضیلت ملوشي داغه تمنا تاسو کول شي کنه شي نو د یو کول شي او د دویم نشي کول یو انسان نارینه دې تمنا کې کاش چې زه خو زنانه وي دا تمنا صحیح نه ده دا بے ځای یا یو انسان زنانه دي او دی وی کاش چې زه خو نارینه وي ډېر افسوس دی چې زنانه هم نو او په دې تمنا کې دا تمنا بے ځای ها یو انسان خیسته دی کاش چې زه خیسته وي بل یاد
یا یو انسان بدرنګ دی هغه وی کاش چې زه ښایسته وي یو انسان خاندان په لحاظ سر اوچت دی کاش چې زما خاندان دا وي دا تمنا بې ځایه ده دا امور غیر اختیاري په دې کې ستا تمنا کار نه ورکوي ها یو انسان نیک دی ته وی کاش چې زه نیک وي نو د نیکۍ دپاره به اسباب اختیارې نو دا تمنا بیا ته کولی شي لکه انسان بزرگ دی ته وی چې کاش زم بزرگ وي نو د بزرګي اسباب اختیار که تمنا بیا کولی شي للرجال نصیب مما اکتسبوا د سړو د پاره صداغه ثوابونو دا کارونو دا چې دوی کم کړی دي کم کار چې سړو کړی دي نو پاغي بدله دي ته ملاوي وللنساء نصیب مما اکتسبنا او د زنانو د پاره صداغه سره چې دوی کم کارونه کړی نارینه ته د خپل نیکه مطابق او د بده مطابق او زنانه ته د خپل بده او د نیکه متعلق واسأل الله من فضل سوال کی دا اللہ پاک نہ دا فضل نہ مراد علم دی فضل نہ مراد عزت دی فضل نہ مراد حلال مال ان اللہ کان بكل شیء علیما بے شک اللہ پاک دی پارسی باندې پی ولکل جعلنا موالی دار چا پارا منگر زول دی میراث اڑن کی اما دا حسن ترک الوالدان والاقربون چې پریخي مور پلارو رشتہ دارانو والذین قدت ایمانکم او خلق چې تاسو داغي سره ولي قائم کړی دا حقت مو سره کړی دا قسمونو د مواخات فاتوهم نصیبا تاسو ورکی دي تخپل حصے یا دا الفاظ منسوخ کله چې عقد موالات مراد چې میراث کې حصہ او کنه وصیت چې بیا منسوخ نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک الله پاک پر ځبان دی گواه دی